جرابو مسح او احادیث کې راغلي ده په جرابو باندې مسح شته. زه دوه روایتونه وایم. دا یو حدیث د امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې، ابو داود په خپل سنن کې، حاکم نسابوری په مستدرک کې دا حدیث پیش کړی دی د حضرت ثوبان رضی الله عنه چې بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه فاصابهم البرد. نبی علیہ السلام یو سریه ولېږلو، یخني ډېره زیاته وه، په هغې کې صحابه کرام چې وو مجاهدین د یخنۍ شکایت یې وکړو. فلما قدموا علی النبي شکوا الیه ما اصابه من البرد. کله چې رال پیغمبر علیه السلام خواله شکایت یې ورته وکړو چې یا رسول الله ډېره یخني وه، خپې انځل پکې ډېر ګران و. فامرهم النبي ان يمسحوا على العصائب والتساخين. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو په عصایب باندې چې کله پټۍ مټۍ هم لګولې وي او دارنګې تاسو په تساخینو باندې یعنې په جرابو باندې مسح کوئ که نه. نبي علیه السلام اجازت ورکړی دی. د دې حدیث په باره کې اگر چې د علماو جرح موجود د باضابطه تر باندې، لکه په دې کې ما د حدیث تحقیق وکړو چې په دې کې د راشد ابن کثیر په نوم باندې یو راوي دی او هغه کثیر الارسال دی او دلته عنعنه کړې ده، یعنې هغه حدیث مرسل ذکر کوي. دویم نمبر په دې کې ثور ابن یزید الکلاعي الحمصي یو بل راوي دی او دغه په باره کې راځي چې ثقة ثبت خو انه يرى القدر، د قدر عقیده وه، یعنې د قدریو نظریات ده. په دې وجه باندې بعضې علماو بعضې ناقدینو محدثینو دې حدیث ته حسن ویلی دی او چا ورته ضعیف ویلی دی. ضعیف ورته په دې بنیاد ویلی شوی دی چې په دې کې راشد ابن کثیر او دارنګې ثور ابن یزید په دې کې ضعیف دي، خو حسن ورته په دې بنیاد باندې وایي چې دا ضعیف احادیث کله په متعددو طرقو باندې نقل شي او ګڼ سندونه راشي د حسن لغیره بیا ګرځي، دا مرتبه د حسن کې دی. پاتې شو دا چې تساخین څه ته وایي. د تساخین دوه معنی دي، یو دا چې تساخین موضوع ته وایي، دویمه دا ده چې کل ما یسخن به القدم من خف و جورب، هر هغه شی چې هغه خپه په دې باندې ګرمېږي، که دا موزه ده او که دا جوربه هغې ته تساخین وایي. لہذا دا حدیث باقاعده موجود دی او د تساخینو ذکر په حدیثو کې راغلی دی. صحابه کرامو په دې باندې مسح کړې ده. څومره صحابو پې کړې ده نو دا ابو داود او دارنګې ترمذي نومونه اخیستي. حضرت علي صاحب په جرابو باندې مسح کړل ده، عمار بن یاسر پې کړل ده 2، ابو مسعود انصاري پې کړې ده 3، انس بن مالک پې کړل ده 4، عبدالله بن عمر پې کړل ده 5، برای بن عازب پې کړل ده 6، بلال رضی الله عنه پې کړل ده 9، عبدالله بن ابي اوفا پې کړل ده 8، سهل بن سعد پې کړل ده 9، ابو امامه پې کړل ده 10، عمرو بن حریث پې کړل ده 11، عمر رضی الله عنه پې کړل ده 12 او ابن عباس پې کړل ده 14. او 14 نمبر دا چې په دې ترمذي کې بل حدیث دا دی، په دا په ترمذي کې هم دی او دا په ابن ماجه او په مسند احمد ابو داود کې دی چې مغیره ابن شعبه دا حدیث نقل کړی نو دا هم د دې قائل دی. نو دا سوال له صحابه کرام شو. هغه حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، په جرابو باندې مسح وکړه او دارنګې په پیزار باندې په نعلین باندې هم مسح وکړه. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې هل يجوز المسح على الجورب كالخف ام لا. شیخ صاحب چې په دې جرابو باندې مسح کېږي لکه د موضوع که نه کېږي، نو هغه ورته نعم يجوز المسح على الجوربين، چې په جرابو باندې مسح جایز ده. خو اذا كان يمشي فيهما، په دې دوانو کې سړی ګوره ګرځېدی شي، ډېر نری نه وي. زمونږ دقه رایه ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه صاحب رایه زمونږ ده چې يجوز المسح على الجوربين اذا كان يمشي فيهما، په دې جرابو کې سړی تلی شي، سفر پکې کولی شي، او سواء كان مجلدة برابر ده که دا مجلد یو که نه. او بیا یو خبره کړې ده چې مونږ وایو چې دا کم جوربین دي نو که دا من صوف او جلد یا جلود، که دا د وړۍ نه وي او که دا د سرمن نه جوړه شوي، په دواړو باندې کې باب تقدیر دا مې عبارت پیش کو. د جرابو په باره کې مونږ دا خبره کوو چې د جرابو اقسام دي. یو ته ویل کېږي جوربین مجلدین، یو ته ویل کېږي جوربین منعلین، دریم نمبر ته ویل کېږي جوربین رقیقین، او څلورم نمبر ته ویل کېږي جوربین سخینین. دا عربي اصطلاحات دي. سخینین معنی سختي، سختي څه ته فقها وایي چې یاره په دې کې سړی ګرځېدی شي، اوبه نه جذب کوي، دې ته ویل کېږي سخینین، او بغیر د سپورټ نه او بغیر د تسمې نه په دې پنډۍ باندې کلکېږي، دې ته سخینین وایي. فقهاو دا شرطونه لګولي دي. او دویم نمبر هغې ته ویل کېږي چې دا جوربین رقیقین دي، نو هغه دا جرابې عام طور باندې خلک په دې اوړي کې استعمالوي، نو دغه رقیقین دي. او مجلدین او منعلین دا دوه قسمونه نور دي. هغه دي چې یو هغه دي چې هغې لاندې باندې دواړه ته سرمن ده، او دویم دا چې صرف لاندې طرف ته په هغې باندې سرمن لګېدل ده. دا څلور قسمونه دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله تحقیق په دې باب کې اورنی تحقیق دا و چې صرف په مجلدین منعلینو باندې کېږي، په بل جرابو باندې نه کېږي. خو بیا د علامه کسانی رحمه الله په بدایع صنایع کې دا ذکر کړی دی چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل مرګ نه 3 ورځې مخکې د دې قول نه رجوع کړل، او چې کوم ورسره شاګردونو د هغه په مخ کې په جرابو باندې مسح وکړله
نو ورته وی چې ما نن هغه کار وکړو فعلت ما كنت منعته چې دا غینه ما خلق منع کول نن می هغه کار وکړو او ما نن په جرابو مسو وکړل او دا مجلدین منعلی نه دي ما په مسه کړل لہذا د امام ابو حنیفه رحمه الله رای هم هغه د کم چې د صاحبینو دا چې په سخینینو باندې کیږي زمنګ رای په دې باب کې دا ده دیانتن رای په دې کې دا ده د یو مذهب مستق وکالت په دې کې نه کوو چې کوم مجلدین منعلی سرمن لاندې باندې یقینا په دې باندې کیږي خو بالفرض کومې رقیقین دا نری جرابې دي نری چې صرف او صرف په دې خپو باندې دي سړی د پټ د پاره او د پیزار د پاره خو کوي هم تر زنانه په خو کې په دې باندې مسنه کیږي دا جرابه نه ده دین ځان ساتل غواړي بيخي د دین نه غب جوړول نه دي پکار کوم چې سخینین جرابې دي پیړ جرابې چې دمنګ وي کدا د وړې دي کده نیلون دي بس پیړ جرابې هغه ته چې سړی د جمی د پاره استعمالي د جمی شو په جرابو باندې مسکی کوم چې عام تر باندې بازار کې ملاوي سړی دا پیړ دي او که هغه شرطونو پکې چا خیال وساتو چې بده کې سړی تدابو د مشي دا سړی به کې ګرځیدلې شي میل دوه میله پکې تللی شي او دا رنګ دا وبنه جذب کوي او دا بغیر سپورټ نه ودرېږي نو ډېره خبره ده کدا خیال ونم ساتي امید دې بیا د نه مسکی ځکه ګڼو صحابه کرامو په دې باندې دا مسکړه په دې باب کې حدیث اگر که ضعیف دي خو د صحابه کرامو عمل په دې باندې راغلی دی او کله چې اسلاب په یو حدیث ضعیف باندې عمل وکړي حدیث بیا هغه صحیح کیږي لہذا کجراو باندې مس جایز ده البته ګوره دې باره کې ځان په یول غواړي په جرابو باندې مسأله کول پکار دي چې تا جرابې په اودس کې بخو کړی دا غنه پس به اودس شوی دا څنګه چې جرابې ستا اودس مات دی او جرابې په خو کړی دی باغ باندې بیا مسکه او دا مسله